Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. सोशल میډیا باندې یو ویډیو چلیږي خاص کر په هم عوام باندې وایرل شوی دا چې پرون د سیدو تاڼې پولیس راغلی او د یو کور کې تشدد په زنانو باندې کړی دی بیزتی کړی دا په دا حواله باندې زه تاسو ته وایم چې دا دوه کسان دي د یو وکاس اور په چینا سناب شیرالی او د بل احسان د پلار نوم عیسی محمد دی دا دواړه د ګلکدي اوسیدونکي دي د دوی خلاف یو ټوس انفارمیشن راغلی دی چې دوی منشیات اس قسم چرس په زیاته پیمانه باندې خرڅوي په دغه سلسله کې زموږ اډیشنل سی چو سیدو مهتاب ګل خان ورسره لیډي کانسټیبل دا غین علاوه سرچ وارنټ ورسره د احسان په کور باندې د منشیاتو د برآمدګۍ د پاره ریډو کو څنګه چې لیډي کانسټیبل کور ته د دننه کېدو کوشش کو سره د سرچ وارنټ د احسان د کور زنانه په ټوله وروتلې هغه ونیوله هغه باندې تشدد شروع کو پولیس والا چې د خپل لیډي کانسټیبل د بچ کېدو د پاره او د هغې د خلاصي د پاره ورننه وتلو نو هغه پولیس والان یې ټول راونیولو چغې سورې جوړې کړې خلک یې راغونډ کړو او د پولیس سره ډېر زیات خطاپایي وکړه کوشش یې دا و چې یاره پولیس والا په هیڅ صورت باندې په دې کور کې سرچ ونه کړي ولې چې دا خبره ډېره ممکنه وه چې د دغې کور نه به منشیات از قسم چرس خامخا برآمد کېدلو خو چونکې زنانه وې مستوراتو نو پولیس والا د خپل حکمت ملۍ نه کار واخیستو په هغه ماحول کې چې کوم ماحول دغه زنانو د منشیات کور زنانو خراب کړو پولیس والا رستو شو چې یاره ماحول خرابېږي پولیس والا رستو شو هغه سر چې په هغه ټایم باندې ملتوي کو د بل ټایم دپاره د هغې نه بعد د دغې محلې د دغې کلي ټول خلک راغې سیدو تاڼې ته د ډي سي پي صاحب سیدو په مشرۍ کې هغوی ټولو معافي وغوښتله چې او دا حقیقت دی چې دا احسان او وکاس چې دی دا چرس خرڅوونکي دي خو چونکې زنانه وې چغې سورې والې په دغې چغو سورو باندې موږ راغونډ شو موږ ته پته نه وه چې دا څه کیسه ده تر څو پورې چې د چرسو خبره ده نو دا انډرسټوډ خبره ده دا تصدیقي خبره ده چې دا دواړه منشیات پیروش دي خو چونکې اوس موږ راغلي یو د ټول کلي د ټول محلې خلک راغلي یو دا کم د پولیس سره چې زیاتې وشو پولیس د تلاشۍ نه د خپل قانوني حق نه محرومه شو باوجود د دې چې د پولیس سره لیډي کانسټیبل هم وه او د پولیس سره سرچ وارنټ هم و نو په دغه سلسله کې دغه ټولې محلې دغه ټول کلي والا چې دي هغه معافي وغوښتله چې موږ پولیس د سرچ نه منع کړی دی باقاعده ریټن تحریري راجنامه پکې پرته ده پولیس چې څه کار کړی دی د قانون د دایرې لاندې کار کړی دی باقاعده سرچ وارنټ یې اخیستی دی باقاعده لیډي کانسټیبل ورسره وه خو د دغې کور مستوراتو دغه لیډي کانسټیبل هم سر ته نه ده پریښي او پولیس هم سر ته نه دي پریښي او چغې سورې والې دي تر څو پورې چې د منشیاتو خلاف کاروایي وي نو موږ به د قانون دایرې لاندې د منشیاتو مخنیوي دپاره هر قسم کاروایي کوو زما میډیا رونو ته او زما خلکو ته خواست دی چې په دې سلسله کې د پولیس سره تعاون وکړئ دا کومه پیک ویډیو چې شیر کېږي نو دا پیک ته دا بالکل صرف د دې لپاره ده چې دا خلک سیکې ورشي او دوی چې کوم چرس خرڅوي نو دا کلي عام خرڅوي نو دا خلک په مونږ چرسو خرڅېدو ته په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو د دې به مونږ مخنیوی کوو نو زه ټول میډیا رونو ته او زه عوام ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ په داسې پیک میډیا باندې هیڅ قسم رد عمل مه کوئ پولیس چې څه کړي دي د قانون د دایرې د لاندې کړي دي او په دې دا کومه ویډیو چې وایرل شوې ده په دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته